جی فصل واما بیان التغییر فهو ان يتغیر ببیانه معنی کلامه ونظیره التعلیق والاستثناء وقد اختلف الفقهاء في الفصلين. وليس بدنا مخ دوا بیان وشو کنه بیان تقریر بیان تفسیر دار او تعریف هم شو مثال هم شو او حکم بیان شو. اس دے فصل کے د بیان تغییر بیان کئی د بیان تغییر تعریف بکی شروع کی او بے د بیان تغییر صرف دو صورت دی دعا یو ته تعلیق ویلے کی گی تعلیق یو ته استثناء ویلے کی گی نہ تعلیق بیان بکی او داغی گن مثالونه بیان ای کا بے بر استثناء بیان کی داغی مثالونه بیان او اخیر کی بے حکم بیان ای وینا شری پہ تعریف ابیدت دو نظائر بیان ہے یو تعلیق دے بل سوک دے استثناء دا نبی دویم نمبر پہ تعلیق کی باس کے دویم نمبر پہ استثناء کی گئی سلورم نمبر پہ بے آخر کی بے حکم بیان کی دا بیان تغییر تعریف بسر ہے تغییر پہ لغت کی متغیر قول دویلے کی گی اصطلاحی تعریف اما بیان تغییر فهو ان يتغیر ببیانه معنی کلامه تی تعریف دے میں تغییر دے دویلے کی گی چی متکلم دا کلام معنی پا خپل بیان سر متغیر کی دا کلام چکم معنی یعنی ظاہری معنی چی دا متکلم اغینا غیر ظاہر طرف تواڑی نو متغیر شوکا نشورا لیکن مثال تا سلوگو گو رہی یو سر قضی دوئی انت طالقن دا دی ظاہری معنی دارا چی فی الحال طلاق شی فی الحال رسو سسو ہوئی ان دخلت الدار کچھری گور دا داخل شوری نو دا ظاہری معنی دا وچی فی الحال طلاق را دین طلاق وارا ولو آغا دخول دار طرف تا خیر ہم نے لے کنا تنجیز ویلے کی گی فی الحال تک تنجیز یہ چاہتا واڑو تعلیق تھا پوئینا شلے یو سلے ہوئی پما باندی 100 روپی دی دی سلمان پما 100 روپی دی 100 روپی دی بے بھی ما 500 الا 500 500 ناولا گیر حکم سو 100 روپی دی الا 500 دو وجنا دی بیان دو وجنا 500 تا خبر رہا 500 پاتې شو یا 200 نه 800 تر را پوه نه شولې به نو بیان تغییر چاته ویل کیږي چې متکلم په خپل بیان سره د کلام چې کوم ظاهری معنی دغه متغیر کی تنجیز نے تعلیق تواړی کوم عدد ذکر کړي دغه خپل عدد نے راکم کی دې کې به پورا با روان دي رستو پوه به شولې کا واما بیان التغییر فهو ان يتغیر ببیانه غداره چې متغیر کی متکلم په خپل بیان سره معنی کلامی د کلام معنی ظاهر نه غیر ظاهر کی ظاهری معنی نه غیر ظاهری معنی تواړی ونظیره التعلیق د دې نظیر څوک دی تعلیق دی بل استثناء دا وقد اختلف الفقهاء في الفصلين یہ دوړو فصلونو کې فقهاء اختلاف کړي ان شاء الله روان دي راته تعلیق کی اختلاف دي نه نیو استثناء کې به ان شاء الله ویو لیکن امام شافعی سے زمونږ اختلاف دي استثناء کې وسامی کی به دلائل سره ذکر کړي ان شاء الله دلته به ویو توجه وکړئ لکشان تعلیق کې څه اختلاف دي دمخ کې پر ویلې مو په باس دغه اجماع کې کسا سوچ سوچ منګه حناف وایي کله چې حکم معلق شي تر شرط پورې حکم معلق شي شرط پورې نو تعلیق د وجنا تعلیق به شرط د وجنا سبب مؤخر کیږي دا شرط چی شرط ہے تعلق د سبب سره امام شافعی سے وہی نہ د شرط تعلق د حکم سره د شرط د وجنا من حناف وہی سبب مؤخر کیږي امام شافعی سے وہی نہ د شرط د وجنا سبب فی الحال موجود دے دې سے کار نشته صرف حکم مؤخر کیږي مثال چی هم واضح وشي سره خدي ته وہی انت طالق ان دخلت الدار انت طالق ان دخلت الدار چې انت طالق خو ظاهری معنی دا و چې فی الحال طلاق ان دخلت الدار د وجنه کلام کی تغییر راوصلو چې کور ته داخله شي مثال کور ته یو ته پس داخليږي امام شافعی سے وایي دی ان دخلت الدار د وجنه صرف حکم دی وقوع طلاق انت طالق دا سبب دی دې مسبب او حکم څوک دی وقوع طلاق په دې خبر اول ځان پوهیږي انت طالق سره سبب د چا لپاره وقوع طلاق څه شو مسبب او حکم شو نو من امام شافعی سے وایي دا صرف مسبب او حکم مؤخر کوي انت طالق فی الحال موجود شو چې کله دخول دارو شي التب وقوع طلاق راشي حکم براشي التب مسبب موجود شي پوه نه شي خبر نه
پوه نه شو دا غوږ بنی کې کنه دا خزانه خبره ده انت طالقون د څه دی سبب دی وقوع طلاق څه دی مسبب او حکم دی امام شافعی سے وایي انت طالقون چی ویلو سبب فی الحال موجود شو انت طالقون باقی پاتې شو دا خبره چې طلاق دی واقع شي یعنی حکم دی راشي د انت طالقون دا فی الحال ناراضي دخول دار په وخت کې به وقوع څنګه چې کوړه نو ونه وتلا تاریخ به وقوع طلاق به راشي حکم موجود شي نه پیږي اول له وګ نیوي کېدا فسانه خبره دي من حناف وایو مری سي چې نه دخول دار دا تعلیق چې وشي یعنی دخول دار تعلیق دلته وکړلو شرط دغه شي نو سبب مؤخر کیږي حکم نه سبب وای چې انت طالقون د صرف الحال ویل نه دي انت طالقون نه دی ویل کله چې دخول دار راشي اقوا کې انت طالقون راشي راشي حکم مرسل شي وقوع طلاق به موږ حنا په دې باندې دلایل هم وکړه ځکه مولوی صاحب تاسو ته پوس کومه ان دخلت الدار خو ملفوظ دی کنه دی منطوق دی ملفوظ دی کنه او انت طالقون دا سبب هم ملفوظ او منطوق دی پد شو وقوع طلاق اخو ملفوظ نه دی اخو معنا دا یو حکم دی راځي د انت طالقون سره نو ان دخلت الدار ملفوظ شه دی منطوق شه دی تعلق به د انت طالقون سره کنه وقوع طلاق سره وي ملفوظ سره وي انت طالقون سره وي لہذا من حناف وي انت طالقون مؤخر کوي سبب مؤخر وانا شی خبر مو دا مثلا ذکر د دې او نتیجه به څنګه سمره اختلاف چورته ویل کیږي نه غرض ته بیانېږي او ته وګورئ لکه وقد اختلف الفقهاء اختلاف کړي په الفصائل په دواړو په تعلیق کې هم استثناء کې هم امام شافعي سے یو رائے د من حناف بلا په تعلیق کې استثناء کې وقال اصحابنا من اصحاب المعلق بالشرط کله چې حکم معلق شي شرط پوري معلق بالشرط شي معلق بالشرط دا سبب وی عند وجود الشرط کله شرط موجود شي اقوا وخت کې سبب جوړیږي په الحال سبب هم نوي لا قبله دو شرط د موجودوالي نه دخول دار نه مخکې سبب نه وینا شي وقال الشافعي رحمه الله التعليق سبب في الحال تعليق في الحال سبب انت طالق في الحال سبب دي الا نبه سبب چې انت طالقون چې نو ډایرک حکم ولګو کنه وینا حکم مؤخر کوي الا ان عدم الشرط چې دومره خبره چې دا شرط لانی موجود شوی دخول دار نه موجود شوی دغه مانع او مانع من حکمه چاله مانع وي حکم د شرط حکم د سبب مؤخر کوي حکم د سبب وای وفائده الخلاف تظهر فيما اذا قال الاجنبيه وسبر وي ثمره اختلاف یو سله پردي خزته وي ان نکحتك فانت طالق کني کام در سره وکړه ته وځي طلاق وي یا غلام پردي غلام ته وي ان ملکتك فانت حر کمالک دي شو انو تبع آزادي اول مثال لراشي سو ته وي ان نکحتك فانت کتا سره ما نکاح وکړه نو فانت طالق انت بطلاق توجه ده کنه امام شافعي سے بدل طلاق نه واقع کیږي کني نکاح وکي مونږ حناف وي طلاق واقع کیږي ولی مونږ حناف وایو مولوی صاحب د دې شرط په جمانی څوک مؤخر کیږي حکم کا سبب کنا ان نکحتک کچری من نکاح وکړه فانت طالقون کی مونږ وای فانت طالقون دا لفظ شری دای مؤخر کو کله چې نکاح وشولا التب انت طالقون راشي چراله محل موجود دی خزه خپل خزه د طلاق محل دی خپل خزه د طلاق ماریخه بس کوئی طلاق هم راشي وين شي خبر ما خلي واده وکړو بس خزه به طلاق شي ولا انت طالقون مونږ په الحال نه دی موجود کله موجوديږي کله شرط موجود شي شرط چې موجود شي دا به سبب جوړ شي سبب جوړ شي محل هم دی طلاق بشي امام شافعي سے اتنه طلاقيږي ولی هغه په الحال انت طالقون موجود دی په الحال خزنه ده نو کلام لغو شو به چې کله خزه وکي هلته حکم راځي وقوع طلاق نو حکم خو سبب واړي سبب خو وختي موجود شوی او بس ختم شوی مو سره هذا شي دی انت تلفظ خو اذا وجد فتلاش لري څنګه دی تلاش لفظ دی کنه بس ختميږي انت تعلقات چې موجود شو بس ختم شوی به چې کله نکاح وکړل هلته وقوع طلاق په چا راوړي نه پیږي امدا غشنده بل مثال دی ان ملکتک فانت حر موږ حناف وایي چې مالک شو ازاديږي به امام شافعي سے نه ازاديږي موږ وایي ځکه ان ملکتک فانت حر دا مؤخر دی ان ملکتک پوری کله چې مالک شو بس فانت حر موجود شو چې موجود شو
نو محل موجود دی د آزادۍ آزاد بشي. امام شافعي سے وایي انت حر لغوه دی ځکه پر دې غلام دغه ته وایي انت حر فی الحال موجود شو او حکم وسنشت لغوه شو. به چې کله مالک شلو حالت انت حر لفظ نشته سبب نشته او ختم شوه لہذا نه آزادېږي نه پیږي پی وګورئ. وفائدة الخلاف فائدہ د خلاف چې دا تظهر ظاهریږي فيما باغ صورت کې اذا قال کله جو سړی ویل اجنبیه یو اجنبی خزیدا ان تزوجت کفانت طالق یو او قال لعبد الغير توي ان ملكتك فانت حر يكون التعليق نوی بتعلیق باطلا باطلا عند امام شافعي سے په زمانه وجد السوال مشرخه ولی لان حکم التعلیق امام شافعي سے وایي د تعلیق حکم سره انعقاد الصدر الكلام علتا مری سبدا عزت دا مقدمه صدر کلام جزا ته ویل کیږي شاته ویل کیږي صدر کلام مطلب شروعی کلام. بده کته اعتراض وکي چې دا خاله جزا خاله صدر کلام جوړیږي چې جزا اول ذکر شي انت طالق ان دخلت الدار شرط رست شي دا صحیح شو. جزا مقدمه را مصدره ده نو صدر کلام متویل شي او کدا جزا رست شي ان دخلت الدار فانت طالق دسی وي به ته صدر کلام څنګه اوس خو ان دخلت الدار مقدم ده نه پیږي خبره ماشي جواب کړي ده چې جزا به هر حال صدر کلام ده ولی مقصود بالذات څوک ده جزا ده وين شربي وجه ذکر کړي لأن المقصود هو الجزاء والشرط قيد له ولذا قالوا المعتبر في الجملة الشرطية هو ليس ده وجه وي کدا جزاء جمله خبریه نو ټول شرطیه د جمله خبریه ویل کی که جزاء جمله انشائیه ټول جمله د ویل کی انشائیه ویل کی در مدار په جمله شرطیه کی بچای جزاء باندې نو گویا چې دا اصل کی قید دی را شرط اصل جمله څوک د جزاء دا جزاء ته څه ویل کی اوس صدر کلام دې پوه شئ کنه خدای دې به رحم وکي صدر کلام ورته ویل کیږي. اوس دا مسله ده توجه وکړئ چې دا جزا چی کنه دا علت و علت د پاره د حکم دا میزه کوي سبب وی علت به معنی سبب انت طالق سبب د کوئی طلاق ده کنه ده نو دو خبر میزه کړی جزا ته ویل کیږي صدر کلام او دا صدر کلام چی جزا دا څنګه وی سبب و علت هم وی د چاره لپاره د حکم لپاره اذا شو اوس غوړي عبارت ده لان حکم التعلیق چي ده هغه کنه اگر انعقاد صدر الكلام دا ال صحیح کیږي چې صدر کلام مناقض شي علتن علت چې کله صدر کلام یعنی جزاء علت او سبب جوړېدل الب حکم تعلیق راځي والطلاق والاتاق دلته چې دي مثالونه کې لم ينعقد علتا لعدم اضافه الى المحل. امام شافعي سے وایي دلته طلاق او اتاق چې دا جزاګان دي خدا مناقض نشو علت جوړ نشو انت طالق وقوي طلاق د پاره وانت حر وقوي ازادي د پاره دا علت جوړ نشو ولی محل پکې نه موجود کنه لعدم اضافه الى المحل محل ته پکې نسبت و نشو فبطل حکم التعلیق په عبارت وای شولې حکم تعلیق و باطل شي فلا يصح التعلیق لهذا تعلیق وسیل شي عندنا لازم په زمانه كان التعلیق صحیح انده تعلیق صحیح دی حتى لو تزوجا کنیکا ور سره کی یقو الطلاق طلاق بواقع کی ولی زمون دلیل لأن كلامه انما ينعقد علة عند وجود الشرط دا خبر مختی کړي وا کلام کله علت جوړیږي یعنی دا جزا به کله علت جوړیږي کله به موجودیږي شرط موجود شي شرط موجود شو او کې محل هم موجود دي نو طلاق هم واقع شي او حریت هم واقع شي دا کلام د دې دا منعقد کیږي علت عند وجود الشرط بواقع والملك ثابت عند وجود الشرط شرط واقع هم ثابت دي فيصح التعلیق تعلیق بصحیح شي ولهذا المعنى دغه معنی د وجه نه منغوایو یعنی کوم معنی د وجه نه چې محل موجودواله پکار دیکھا علت بالا کار ور کوي د حکم چې محل صحیح موجود وي. قلنا شرط صحة التعلیق للوقوع في صورة عدم الملك ان يكون مضافا الى الملك او الى سبب الملك مولوی صاحب چې کله ملک نه موجود کا ملک نہیں موجود او ته تعلیق کې لکه خزر نه ده او ته چې انت طالق ان دخلت الدار انت طالق وغيره یا ز خپل غلام دی نه ملک دی نه او ته تعلیق کې یو حکم به ور معلق کې دې لپاره
دو شینو کې دو شرایطو کې یو شرط موجودل پکار دي پردې غلام څوک نشي آزاد ولای کنه پردې خزه څوک نشي طلاق ولای نو که پردې غلام آزاد دی پردې خزه طلاقې نو دا صحیح نه ده که صحیح کیږي نو دا تعلیق کې تور په دې باندې کې دو شرطو کې به یو شرایطو کې به یو شرط موجوديږي یا به معلق ملک پوری ان ملکتک غلام تی ویل یا به سبب ملک ان نکحتک نکاح چی سبب ملک وی کنه ملک په بوزیر راځي سبب یې څوک نکاح وی یا به تعلیق چا پوری کې ملک پوری به معلق کې ال به صحیح کیږي او یا به په سبب ملک پوری کله دوړو کې یوم منه کې نبی خو بغیر محل باندې حکم لګول دي لہذا دا ټیک نه غیر محل کې تصرف کول دي خزه دې نه دا طلاق ورکه غلام دې نه دا آزادې خبر پوه نه شری منی سي ولهذا المعنى سمعنا كلا شيء معلق سبب قبل وجود الشرط نو لم يكن المحل شرطا لصحة التعليق لكنه لما كان تعريفه يصير سببا أن يكون التعليق ملكي أو سبب ملكي كالهبة ويدل الشنخة قلنا ما هو شرط صحة التعليق شرط بارد صحة التعليق چوقي تعليق شي تاكسد قلنا ما هو شرط صحة التعليق شرط بارد تعليق د صحت بسې کیږي للوقوع في صورة عدم الملك د چا د بار شرط یعنی شرط بیانې للوقوع چې واقع شي دا شرط صحیح شي په صورت د عدم ملک ملک نه یو صحیح شي اب کله صحیح کیږي ايكون مضافا الى الملك شي مضاف دی بھی ملک تھا دې په شي شرط مضاف بھی چاہتا ملک تھا لکان ان ملکتک او الى سبب ملک یا بسبب ملک لك ان نکحتک حتى لو قال الاجنبيه نتیجه به څه وږي یو سړي اجنبي خزته ویل ان دخلت الدار فانت طالق انت وسوګر ان دخلت الدار تعلیق وکړه کنه او تعلیق د فارغ موږ ویلی چې کله عدم ملکو شرط دار چې یا خو به ملک پوری منسوب کوي مضاف کوي به ملک ته یا به سبب ملک ته دلته ور ان دخلت الدار تعلیق وکړلو تعلیق او دا نه ملک ته مضاف کو او نه سبب ملک ته دا کلام لغوه دی ځکه ولی محل پکې نه دی موجود کنه ان دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها به سرست نکاح وکړه او به خزه کو یو به ورده مثال سړي خزه ته ویل پر دې خزه ته دې کور ته داخله شته به طلاق ای خزه سه نکاح وکړه هغه نه پس خزه کور ته داخله شو نن طلاق ای ځکه کله چې معلق کړي ونی ملک پورې ونه سبب ملک پورې او دا شرط دې مونږ ویلو چې کله عدم ملکو نو که تعلیق کې د صحت تعلیق د بار شرط دار چې ملک یا سبب ملک ته مضاف کې ثم تزوج به وسنی کاو کی ووجد الشرط شرط موجود شي لا يقو الطلاق طلاق نواقي کی وای شولې مونږ شي په دې اخري زم پوهه شولې کنه بس ته نور یو